أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. دی آیات کې الله پاک د جمعې د ورځې حکم مسلمان ته فرمایلی ده. نو هر مسلمان ته پکار دغه ده چې د جمعې اهتمام کوي، د جمعې شپې نه پکار ده څه وکړي. د جمعې شپې څه جمعرات وتلی شي مازدیګر لمانځه نه بعد استغفار زیات کول پکار دي، او څه جمعې پورې چې کومې کپړې صفو اچول غواړي پکار ده هغه اول نه تیاري وساتي، خوشبو سره کور کې وي که چېرته ورسره نه وي روی وړي. او د جمعې په ورځې د دغو کارونو نه علاوه بل کار ورته نه دي کول پکار، ځکه د مشرانو طریقه همدغه وه. او د جمعې ورځې ټول نه زیاته فایده به هغو خلکو ته میلاویږي چې څوک د جمعې ورځې انتظار کوي، او د دې اهتمام جمعرات نه یعنې د جمعې شپې نه کول پکار دي. ټول نه زیات بدنصیبه سړی هغه ته چې چاته د دې ورځې پاتې نه وي، چې جمعه به کله وي تر دې پورې چې سبایي خلکو نه ورته پاتې ولګي، خلکو نه تپوس وکړي چې نن د چی شي ورځ ده، کومه ورځ ده، خلکو ته وایي چې نن د جمعې ورځ ده. نو یقینا څه دا بدقسمته سړی ده. نو جمعې شپې نه د دې اهتمام کول پکار دي. دې ته د هغه ځای ته چې کوم ځای کې د جمعې لمونځ کېږي هغه ځای ته ورته تلل پکار دي. دې ادابو کې یو ادب دغه هم ده چې مسجد ته وختي تلل پکار دي. صبحي سړی غسل وکړي وختي، ځکه چې وختي غسل وکړه او که به چې د وختي نه څي نو بیا ښه خبر ده چې سړی لیټ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې غسل حکم ډېر تاکید سره فرمایلی ده. دا راپورې چې بعضې علماو خیري چې د جمعې ورځې غسل دا فرض ده. او مدني طیبې کې چونکې ازونو کې خلکو چې کوم دا کاروبار به په خپله باندې کولو، وړی ولا کپړې به استعمالولې، په خپلو مټو باندې به د چې کوم بوجونه دي دا به چګولو، ګرمي هم سخته وه. نو دې وجې نه ازو کې به چونکې مسجد ټیټ و، چاپرې ټیټ و او رتانګ و، خیلې به وي، نو کله کله به د هغه خیلو د بین د وجې نه بیا تکلیف و، ځکه به د جمعې لمانځه دپاره د لمبېدلو حکم فرمایلو. او په آدابو کې دغه آداب هم راځي څه ښایسته صفو کپړې سړی واچوي او مسجد ته د لمانځه په نیت باندې روان شي، خپل ویښته جوړ کړي، نوکونه پرې کړي، بریتونه وړه کړي، صفو سپینې کپړې واچوي. سپینې کپړې دا ډېرې زیاتې الله جل شانو ته خوښې دي. د عظمت په نیت باندې خپل زور باندې عطر وصولوي، یعنی سینټ ولګوي، څه کپړو نه یې بین نه څي او بدن نه یې بین نه څي، بل چې مسلمان ته تکلیف میلو نه شي. غیبت نه دي کول پکار. آدابو کې دغه آداب هم دي څه صبحي وختي مسجد ته لاړ شي، دې ته به ټول نه لوی فضیلت میلوي، ځکه چې بعضې صحابه کرام به دوره وختي مسجد ته تللو په ځوان سره به ډیوې وړلې او څه راوغلو بیا به هم لارې کې رش و، تېرېدل به ورباندې نشو کېدله. او دا هم اداب دي ځکه چې ته سړی مسجد ته لیټ راغللو، نواخ راغللو، بیا یې خلکو په اورمیږونو باندې په ولو باندې وختل نه وي پکاره، ځکه حدیث شریف کې دینه منع راغلي ده. ځکه چا دا نومونه وکړلو قیامت پورې چې په دې سړي نه پال جوړولی شي او خلک به په دې باندې بیا تېرېږي. او آدابو کې د جمعې دغه هم دي چې کوم سړی د جمعې لمونځ کوي هغه مخ ته مه تېرېږه، ځکه چې لمانځه مخ ته تېرېدل دا حدیثو کې منع راغلي ده چې لمانځه مخ ته تاسو مه تېرېږئ. بهتره دغه چې سړی خاورې شي او برباد شي چې لمانځه مخ ته تېر نه شي، داسې نه دي کول پکار. او دا هم په ادبو کې راغلي چې اول صف کې پکار ده چې زوی بیا باندې که چېرته زیات یعنې په پیله صف کې درته زوی میلو نه شولو نو چې کوم ځای کې څوره ته امام ته نږدې کېنستلی شي همدوره فضیلت هم زیات ده. او دا هم ادب دي چې خطبې په وخت کې څه کله امام خطبې ته کښېني بیا دې ټایم کې خبرې نه دي کول پکار، خطبه اورېدل پکار دي. که څوک ګوري خبرې کوي نو هغه ته هېڅ نه دی ویل پکار، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطبې په وخت کې دې نه منع فرمایلي ده چې تاسو دې وخت کې خبرې مه کوئ. که چا دې وخت کې چاته دا راپرې ویل چې خبرې مه کوه چپ شه، یعنې دا یوه ښه خبره یې څه ورته وکړله، بیا هم دې سړي ته د جمعې ثواب نه میلېږي. او که چېرته یو سړی خطیب نه چې د کوم امام د دین اوري او خطبه ورته نه شي اورېدله بیا دې ته چپ نسای پکار ده. کوم ځای کې چې خلک خبرې کوي ځای کې سره نسای نه پکار، هغه نه اوري نسای ورته پکار ده. او د جمعې په آدابو کې دا هم ده چې جمعې لمانځه دپاره کله چې جمعې لمانځه نه فارغ شي امام سلام ووړولو
نو الحمد قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وو پیر یل پکور دي ځکه حدیث شریف کې رسی چې دغه سورتونو یل د مخکینی یعنی هغه جمعه رواني جمعه پوری دی جمعه رواني جمعه پوری والا پوک شیطان ندی ته پناوی کوي او دا هم ادب کې زمزګار المنځ پوری مسجد کې سړای کینی بعض روایتونو کې رسی مخومه پرې نستاو ته پکور دا بهتره علماء فرمایي چې دې سړی ته به حج او د عمره ثواب به مليږي او کچې ته مسجد کې نشي کې نستلا نه سکور ته لور شي پکور دا څه الله په یو د غفل نوي ازو کې د الله تعالی ذکر کوي نو دې د اجر ملويږي او دا هم په ادب کې راځي چې د جمعې المنځ لپاره پیدل تلل پکور دي ځکه چې جمعې المنځ لپاره څه کوم قدم هم خلي هر قدم دې یو کول رجوع ثواب ته ملويږي او د جمعې المنځ په ادب کې دا هم دي چې جمعې پورې مستحب دا غدا چې سبعی المنځ نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی سبعی جامع کې الف لام میم سجده او هل اتا علی الانسان دا کوم سورتونی دا بیلو یعنی سوره کهف یل جمعې پورې دا خبره علا پوک دی فتنه دجال نه لپوک دا خلق ستی بیا او جمعې په آدابو کې دا هم دي چې جمعې المنځ لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعې په منځ کې کله به سوره منافقون یلو کله سبح اسم ربک الاعلى بیلو هل اتاک حدیث الغاشیه دا بیلو یعنی دا زوم دي لازمول نه دي پکور خدای سورتونه یل پکور دیو کې جمعې المنځ کې او د جمعې په آدابو کې دا هم دا چې جمعې المنځ خو المنځ نه مکه وی المنځ نه بعد سوره کهف زګم دا یل پکور دی دې ډیر لوی ثواب ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې اهتمام کولو الله پاک به دې ګناونه سره معاف کی فتنونه به حفاظت کوي وړو ګناونه الله پاک به معاف کوي او ستر ګناونه دي لپاره سړی الله پاک نه توبه وباسي او د جمعې په آدابو کې دا هم دي چې جمعې پورې درود شریف یل دا ډیر زیات اجر ملوي دي نور ورځونه جمعې پورې درود شریف زیات یل پکوري ځکه دي کې اجر هم زیات په دې ورځې باندې او دا هم د جمعې په آدابو کې دي چې د جمعې پورې شپې په وختونو کې سوره کهف یل مستحب دي نو چوته که زبانی او دی زبانی دی کني قرآن شریف کې دی ګوري هغه تلاوت کوي دا سنت دي او که مسجد کې نشي الله سلام کور ته شي ګور کې دي اهتمام کول ته پکور دي تلاوت اهتمام ته کول پکور دي او د جمعې په آدابو کې دا هم دي چې جمعې پورې کثرت سره درود شریف یل او کثرت سره دعاګانې غوښتل دا مستحب دي ځکه چې جمعې پورې وختونو کې یو وخت داسې هم شته دا چې مسلمان الله پاک نه کومه دعا غوړي دعا ته قبلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وخت ډیر کام ده یعنی دغه د جمعې پورې د دعاګانو څخه قبلي درې ټیم ده مختصر وخت او د جمعې د آداب دغه هم دي چې کوم ځای د جمعې الموز کېږي ازو ته زرد لل پکوري دا مستحب دي خدا حکم امام دی پاره نه خلکو دی پاره ده خلکو ته پکور ده څنګه وخت لور شي زر لور شي اذان نه مخ ته غوته تل پکور دي کم از کم یو 20 30 40 منټ پرې دا خلکو ته مخ کې تل پکور دي چې اطمینان سره زو کې کینی او کوم فضایل دی هغه دي ته ملو شي او جمعې په آدابو کې دا هم دي چې سړی بهترین لباس وچی خې کپڑے وچی او څه کم از کم هغه لباس رنگ سپین وي دا مسجد ته خپل هم تللو اهتمام کوو مو ته یور دوست هم یایو خپل بچایو هم کور کې دا اهتمام کوو زنانو ته هم دا خبري خيو زکات چې د جمعې المنځ انتهایی زیات فضیلتونه لري نو الله تعالی د وګړي د سیمو ته ستاسو ټول ته الله په دغه خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کړي او د جمعې د کوم آداب وخیرو شو الله په دغه مو ته دغه آداب او اهتمام کول مر نصیب کړي او الله تعالی د مو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.